چرته په دنګو محلونو لمبې پورې نه شوې خو بس ورونه دي زموږ په چوپالونو لګي. د تحصیل مندڼ په کلي کنډو پټي کې د بجلۍ د شارټ سرکټ نه د دولت خان او سرتاج خان په کورونو د اور لګېدو له کبله یوه بېزه مړه او غوا زخمي شوې. د اور لګېدو له وجې په 4 کمرو مشتمله دواړه کورونه مکمل تباه شوي او د کورونو ټول سامان سوځېدلي. د کلي علاقې خلکو ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 او الخدمت فاونډیشن په اور مړ کېدو کې خپل کوششونه کړي خو ولې زیات اور هر څه خوري ایرې کړي دي. د کور د مالک کامران خان تر مخه په کورونو کې د کورونو سامان نغدې پیسې غله او سره زر سوځېدلي چې له وجې تقریبا 25 لکه روپۍ نقصان شوی. د علاقې سماجي خلکو سابقه ناظم مکمل خان او نورو د حکومت نه مطالبه کړې چې د کورونو مالکانان غریبانان دي او په کراچۍ کې مهنت مزدوري کوي لہذا حکومت ته ورسره لاس امداد وکړي. په دې موقع د الخدمت فاونډیشن تحصیل مندڼ صدر اشرف الدین استاد د متاثره کورونو د بار د ټینټ او نور سامان اعلان کړي. هغوی وایي چې موږ به د متاثره کورونو سره پوره امداد کوو ولې حکومت او نورې فلاحي ادارې د ورسره هم لاس امداد وکړي. دلته چې کوم اور لګېدلی و نو هغه ډېر زیات تیز اور و او دا تقریبا 4 کمرې کور و کچه و که نه او په دې اور لګېدلی و. په دې کې ځای په ځای اعلانونه شو د کوریا خلک راغی د کټاکوټ خوشا کوم مضافات چې کوم خلک نو هغه راغلي و دلته کې. دا اور په کنډو پټي کې لګېدلی و د سرتاج او د دولت خان په کور باندې زما د تره زامن او زما نوم کامران دی او دې کې ریسکو ډبل 1 2 والا راله او دې ځای کې اور خو جنګ بیا مړ شوی و خو هغې راله او خپل هغه دغه یې وکړو د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دلته راله. او دې کې پولیسو په دې کې جي نقصان تقریبا چې 20 نه ولې 25 لکو پورې نقصان وشو او په دې کې جي یو بېزه مړه ده او یو غوا وه چې هغه زخمي شوې ده خو بیا موږ راوښکل کسانو راوښکله خو زخمي شوې ده نه جي انساني نقصان نه دی شوی. په دې کې جي ټول هر څه تر کټه اسبابه د کور چې څومره سامان دی هغه دې کې خراب شوی دی تقریبا 20-25 لک روپو نقصان وشو. دې کې ډېره مهرباني عمران ورور او د نورو ملګرو الخدمت والا اشرف الدین استاد صاحب نور چې دلته کوم کسان راغلي دي کوریا کټاکوټ جنګی او غیر چاپېره چم ګاونډ نه د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوم. زموږ په دې کلي کې چې کوم اور لګېدلی و د دولت خان او د سرتاج خان په کور باندې هغه کې د هغې ډېر زیات نقصان وشو. هغه دغه خو به کامران ویلي هغې فکر کې چې څومره نقصان یې شوی دی په ښکاره دلته یو دا بیزه ده او یو پکې غوا دغه شوې ده تقریبا هغه هم د مرګ ده تاسو به لیدلي او نور چې کور کې کم سامان و ټوټل د استعمال کم سامان هغه ټوټل په دې کې ختم شوی دی سوی دی هغې کې سونې په شکل کې نقد پیسو په شکل کې او غله چې کومه د دې په دغه کې وه لکه د خمبو وغیره کې هغه ټوټله بالکل مکمل ختمه شوې ده. تاسو په ویډیو کې مو ګورئ او په دې دغه باندې به هم تاسو ته درس د دې پته ولګي چې څومره نقصان شوی دی. باقي انتهایي غریبانان دي دواړه رونه تقریبا زما په خیال من چې کراچۍ کې دي که نه دواړه کراچۍ کې مزدوري کوي او دیاړي کوي. نو زما د حکومت پاکستان نه د سرکاري او د غیر سرکاري چې کوم ادارې دي ټولو ته مې دا خواست دی الخدمت ته او نورو ادارو ته چې د دې سره څومره مالي امداد کولی شي نو ډېره مهرباني به او زموږ د کلیوالو نه چې څومره کیدی شي دې چې څومره همت وکړو څومره محنت یې وکړو د دې ډېره شکریا به حیثیت د یو کلیوال زه شکریا د ټولو خلکو د دې د طرف نه چونکې مالکان په خپله نشته شکریا ادا کوم او حکومت چارواکو ته مې دا دغه دی انشاءالله چې چې څومره امداد کیدی شي دې سره وکړي. زه خو د دې ستاسو د دې خدمت ته د راتلو عمران صاحب د دې ډېر زیات شکریا ادا کوم د فاونډیشن والو د دې کلیوالو او د دې غیر چاپېره کلو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې د موقع له راله او د دې غریبانانو سره خپل هغه غم او درد شریک دا واقعیا مته چې لکه وشو او زه خو مختصر دا وایم چې دا غریبانان دي ډېر زیات نهایت غریبانان دي. حکومت ته م اپیل کوم او ضلعي ذمه دارانو ته م اپیل کوم او MNA MP ته هم کوم او په دې تنظیمونو ته هم کوم چې یاره څومره د دې سره امداد کیدی شي نو چې وکړي دا ځکه چې دوی مزدوران دي په کراچۍ کې مزدوري کوي غریبانان دي نهایت غریبانان دي. مختصر چې کوم نقصان چې وشو ډېر زیات دی خو چې دې سره فوري امداد وشي نو موږ به د حکومت او د دې خلکو چې دا دې سره امداد وکړي دې به ډېر زیات شکریا ادا کوو. دا دولت خان رور او د هغه خاندان ګلزمین حاجي صاحب دي دې ته چې کوم صدمه او کوم تکلیف ورسېد نو دا خو د الله له طرف نه دې ته صبر الله تعالی نه په دا سوال کوو چې الله تعالی دې صبر دغه ورکړي او انشاءالله دا کومو خلکو چې خاص کر کټاکوټونو او کوریا
عوامو بیا موږ هلته چې دا اعلانونه وشو خلکو دې کې بړ چړ کریسه واغسته خو دا چونکې دا اور دومره تیز چې هغه د بجلی دغه نه نو کنټرول کېده خو ډېر مشکل و او بیا ریسکیو ادارې هغې هم راغلي دي تاسو هم راغلی موږ هم خدمت رالو خو بهرحال هغه نقصان د دې چې کم شوي دی هغه ډېر زیات دی ځکه چې دا 4 کمرې کور د هغې ټول د هغې سامان هر څه دغه شوي دي نو زه به دا وایم چې الله تعالی دې ته صبر ورکړي او موږ ته خدای پاک ته دې خدمت او د دې جذبې نور هم سیوا دغه راکړي انشاءالله ما خو فوري طور خپل ضلعي صدر جناب شهروم باچا ته اوس کال وکړو دې ته هنګامي طور کې د ټینټ ضرورت دی انشاءالله چې زموږ څه وسي دغه بم کوو نور هم زموږ چې څه طاقت مطابق د الخدمت صحیح نو موږ به انشاءالله ورځ خو ورځ شپه به هم انشاءالله دې سره په دې درد کې په دې تکلیف کې برابر شریک